دا وخت د سلو سر په ټاپ باندې موجود یو. دا د تحصیل چغرزی د ټول نه دنګ ټاپ دی. سلیم خان وانخیل صاحب زموږ سره موجود دی، زموږ مشر، او مراد علي سمر زموږ خوږ رور. دا ټریک مونږ کمپلیټ کو. ټولو ته مبارکي وایم او ډېر زبردست ټریک و، مونږ انجوای کړه. تاسو دې باره کې څه وایي جی؟ زه به دا ووایم چې یو ډېر زیات تاریخي ځای دی او دا ځای خو د مخکې نه موږ نه و کتلی، خو بهرحال په ګوګل میپ باندې موږ د دې ځای هغه جغرافیه کتلې وه. دا ځای راته ډېر عجیب و غریب ښکاره شوی او الحمدلله د الله تعالی په فضل و کرم باندې نن موږ په هغه ټاپ باندې ولاړ یو. صحیح ده. دا ځای د سطح سمندر نه تقریبا 8500 فوټو چت دی او دې ته موږ د دې ماشومانو نه تپوس وکړو نو دوی ورته سلو سر وایي، خو د بونیر خلک دې ته ایساره ټاپ وایي. صحیح ده. د دې ځای نه ډېره ښکلې جغرافیه چې په نظر راځي که چېرې موږ وګورو دا اباسین لکه د مار تاو راتاو شوی دی. بیا که موږ وګورو څه نوم و دې کلي دغه بنیالی او کماچ هم دی، جودبه چې دا هغه پکې هم هلته شته. دا د تورغر تاسو کتی شئ چې د اباسین نه پورې دا د تورغر ټوله علاقه چې دا هغه موږ ته مخامخ پرته ده. د سیند نه راپورې چې دا د شنګلي ایریا ده او دا ځای داسې دی چې دا هم مطلب دا درې ضلعې تقریبا چې دی هغه کنیکټ کوي د یو بل سره. که موږ دلته وګورو نو دا د دې ځای پورې دا د شنګلي حدود دي، خو دلته کې بیا دا تورغر چې دی راپورې راغلی دی د سیند نه. نو دا مخامخ غر چې دی د دې په یو مخ باندې تورغر دی او په دې بل مخ باندې بیا چې دی بونیر دی. د بونیر کوم مابند ټاپ چې دی هغه هم موږ ته په نظر باندې راځي. توربیله ډنډ چې کوم یو دی تقریبا هغه چې د کوم ځای نه شروع شوی دی سټارټ اخیستی شوی دی نو هم موږ ته په نظر باندې راځي. نو دا علاقه چې کومه ده دا تورغر دی او دې سایډ ته چې دی نو دا بونیر دی، سواړی او راجګن او دې خوا که موږ وګورو نو شهید ټاپ چې دی هغه هم موږ ته په نظر باندې راځي او شنګړه او بندیر چې کوم یو دی هغه هم موږ ته په نظر راځي. دغه شانې موږ ته دوه سرې او د ایلم غر، لوی سر او د چغرزي ټوله ایریا چې ده د یخ تنګي چې کوم کنډو دی هغه هم موږ ته په نظر راځي. د چکې سر چې کوم کنډو دی او دغه شانې مطلب دا دی رازله سر، لوی سر. نو دا ډېر زیات یو ښایسته ځای دی، ډېر زیات مزیدار ځای دی. زموږ ډېر زیات خوښ شو او زه غواړم چې تاسو هم راشئ او تاسو هم دا ځای انجوای کوئ او خصوصا د اباسین دا نظاره چې دا نو دا بالکل یو سحرګر منظر پیش کوي چې د سړي زړه غواړي چې بس زه له دې ځای نه تللی. زبردست، ډېره مننه جی مراد صاحب. دې حوالې سره سلیم صاحب وکړئ، زه به څه ووایم. ماشاءالله هغه ټول علم د ده سره دی او د ډېر پوهه دی، خو د ده خبره چې راشئ راځئ وینئ ویزټ کوئ. ډېر ښایسته لوک ورکوي. شاته اباسین ته وګوره، مطلب ټول ښه واضح لوک دی. نو راشئ ویزټ وکړئ او یو ریکویسټ په ټول د کوم ما دا ګن راغونډ کړو